الرحمن الرحیم د دې پروګرام باقاعده آغاز کوم. زه یم چې کله پروګرام کېږي نو زمونږ د مسلمانۍ طرز داسې چې موږ شروع د تلاوت کلام پاک نه کوو، نو زه زمونږ ورور حاجي عبدالله صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او دې پروګرام آغاز د تلاوت کلام پاک نه وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. هر کله چې داسې یو غونډه کېږي د هغې لپاره د یو مشر ضرورت وي، نو زه د دې غونډې د مشرۍ لپاره زمونږ د دې لاچارسدې د قومي وطن پارټۍ جنرال سیکرټري مفتي اتحاد صاحب نوم پېښ کوم. امید لرم تاسو به زما تایید وکړئ. تاسو ټولو ته نن په دې پروګرام کې به راتلو باندې هرکلي زمونږ قائد سکندر حیات خان شیرپور صاحب هم ناست دي او هغه دا ګڼه ده چې زمونږ تېره شوي برسید آیات محمد خان شیرپور شهید د الله په فضل و کرم سره او ستاسو په همت سره ډېره زیاته کامیابه تېره شوې وه. نو هغوی وایي چې موږ د خپلو مټې د خپل ورکران د خپل زړونه راغونډ کړو، د هغوی شکریه مو ادا کړو. دا میټینګ د هغې لپاره زه ما خو صدارت هم د دې پروګرام نوم ورکړو او مفتي صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي تاسو ته دې پروګرام اجنډه معاهده کېږي. مفتي افتخار خان چې سکندر خان به هغه دا میټینګ راغوښتی همدې لپاره چې یاره زمونږ به د هغه خلکو د خپل د پارټۍ د ملګرو شکریه ادا کوو چې هغوی کوم په دې برچای کې هغې چې کوم خواري کړې ده، هغوی کوم محنت کړی دی، د هغې شکریې لپاره دا میټینګ راغوښتی شوی دی. ورونو زه یوه خبره کوم. ګرانه مشره، د PK 57 نه چې په کوم جوش و خروش سره دا 5 جوړه ته راوتي دي چې د دې یو ویډیو مخې ته شي او زه د دې سټیج نه په چارسدي هغه سیاسي مخالفو پارټو ته دا وایم چې د چا په ذهن کې تر د اوسه پورې دا خبره وه چې PK 57 کې قومي وطن پارټي کمزورې شوې ده، نو زه ورته دا په چیلنج کوم چې په PK 57 کې قومي وطن پارټۍ هغه چې کوم جوش و خروش سره او کوم دغه سره هغه مخې ته راوړاندې شوې ده، نو انشاءالله چې دغه جلوسونه خلک ګوري نو که هغوی موږ سره د مقابلې سوچ هم نه لري چې زموږ دا اتفاق او اتحاد وي. او هغه خلکو ته هم د دې سټیج نه دا خبره کوم چې قومي وطن پارټي په PK 57 کې د دې لاس د ګوتو مثال دی. تاسو زما نومونه واخیستل، دا زموږ یو طریقه کار و دې ته. که څوک کم خلک وایي چې دلته پارټي د ګروپونو شکار ده، هغه قوتونو ته هم دا وایم چې PK 57 قومي وطن پارټي د دې لاس ته ګوتې دي چې کومې ګوتې هم دغه کې درد یو شان رسي. موږ کې هېڅ قسم اختلاف نشته. موږ که جلوسونه هغې دا یو طریقه کار کې ادا کړي وو چې څونه ګڼ خلک موږ راوباسو، بیا زموږ حلقه تاسې پرته وه چې یاره که دا غونډ جلوسونه دا یو ځای کېږي او د یو بل انتظار کوو، نو موږ انټایم په صحیح وخت موږ جلسهګاه ته نشو رسېدلی. PK 57 ټول ملګري دا یو بل سره خپل مینه محبت لري. دا د افتاب خان شیرپور د جنډې لاندې به موږ ژوند تېروو او دا زموږ ورورولي، دا زموږ پارټي، دا زموږ ورورولي ده، دا زموږ خاندان دی او دا انشاءالله دا یو قوت هم دا نشي کولی. هغه خلکو ته زه دا ورکوم چې دا خیالات په ذهن کې مه راولئ چې PK 57 کې ډلبازي ده. او انشاءالله چې PK 57 دا ملګري ما چې ذکر وکړو که د چا نوم رانه پاتې شوی د هغې نه بخښنه غواړم او په خصوصي توګه د PK 57 د هغه غریبو خلکو د هغوی شکریه ادا کوم د ملي رهبر افتاب احمد خان شیرپور د طرف نه
د سکندر خان د شرپو د طرفه د قومي وطن پارټۍ د طرفه او بیا د خپل ځان د طرفه چې په دغه ورځ دغه خلکو چې چا ګاډي پرېښوده او راله موږ سره په جلسه کې په جلوس کې شامل شو هغه زموږ د سر ګلونه دي هغوی ته ګرانې تقسیم پېښ کوم ډېره ډېره مننه د جلوسونو په هغه وخت کې چې کوم دی د مقابلې خبره وه هغه مقابلې شوې وي نه د پارټۍ د کامیابېدو لپاره شوې ده او که چا جلوس کې زیات همت او کوشش هم کړی نو دې لپاره کړی چې موږ د خپل شهید ته چې کوم دی د عقیدت ګلونه وړاندې کړو او ګڼ خلک راوباسو انشاءالله تعالی په دغه کې موږ کامیاب شو او دې سره نظم دا اعلان کوم چې موږ د خپل ملي رهبر افطاب احمد خان شیرپور د خپل صوبایي قاید سکندر خان شیرپور شانه بشاره به انشاءالله دا بیګه 57 او دا صرف به انشاءالله تعالی چې کوم دی د قومي وطن پارټۍ مخکې وو او د روان ځنډه به وي زه اوس خواست کوم زمونږ د اپلیکیشن پون چیرمین صاحب راغی جاوید خان ته خواست کوم چې هغه راشي او تاسو ته خپلو خیالاتو اظهار وکړي کوم چې خان کوم ټارګېټ ورکړو د هغې په ډبل راغلي دي دا ارچن یونین کونسل نه شروع شومه نو خان به کتلي چې هغه د ملګرو تنظیم ملګرو نورو ملګرو کم کار کړی دی څونه غټ جلوس یې راوستی دی نو هغوی ته خو ما مبارکباد مخکې هم پېښ کړی او بیا هم ورته وسته سټېج نه بیا ټولو ملګرو مبارکباد ورکوم ښه ګڼ تعداد کې راغلي دي تاسو په خپله دي چک کړي دي بیا به کوز بار همدې ته راشو دا ځای نه زمونږ دوه جلوس راغلي دي یو دې سایډ نه راغلی دی او یو د دوسامۍ چې دغه سایډ نه راغلی دی دواړه ښه مکمل دا تعداد کې راغلي دي او هغې د ټولو چې کم مخکې کومه کردګي ور هغې نه یو په ډبل ټولو دواړو شو کړې ده نو بیا ورته مبارکباد ټولو ورکرانو ته پېښ کوم او تنظیم ملګرو ته خاص کر د چا ځای کې ښه ډېر کار کړی دی او شپه ورځ یې وکړې او په ملګرو ګرځېدلي دي بیا به راشي شوډاک یونین کونسل د هغې هم تاسو وګورئ چې هغې کې څونه ملګرو محنت کړی او څونه په طریقه روتي دي د هغوی بیا شکریه ادا کوو او یو په ډول ادا کړی دی انشاءالله تعالی ما مخکې مې دا د آفتاب خان پتنګان دي دا پیکیا چپن والے ادوم دا مخکې 20 وه بیا 16 وه بیا 20 وه دا پتنګان دي زه یحیی جان له هغه نه ورکوم د دوی هم جباسې ورکوم پیکیا 57 نه ورکوم ټولو ملګرو نه کوم ټول ډسټرکټ ته څلېره مبارکباد ورکوم چې ښه پروګرام یې کړی دی بیا به راشو چې دا ګنډېري ته د ګنډېري چې کوم زموږ جلوس راغلی دی هغه هم چې تاسو ته پته ده چې هغه تاسو د هغې ویډیو زه دا کتلي هغه هم ډېر ښه جذبې سره او ټولو ملګرو ډېر کار کړی دی زه د هغې تنظیم له ملګرو له ورکرانو نه مبارکباد ورکوم انشاءالله تعالی دغه شان جذبه به لرو او اوس په دا به تنګي ته چې تنګي یونین کونسل خو وړوکی دی بل دغه خو بیا هم چې کوم تعداد کې روتي د هغې تنظیم د هغې ملګرو له بیا مبارکباد ورکوو د زارنیر چې کومه عیسه مونږ سره یې وه نو هغه هم چې ښه ګڼ تعداد کې راغلي دي او سیسا چې دی یو ریسپانسل دوی سره دی نو هغه دوی سره راغلی او مونږ سره دې خوا راغلي نو هغه بیا هغوی هم ښه پوره کارکردګي کړې ده بیزاډي یونین کونسل چې هغه خو په تقریبا په 200 کې راغلی دی یو دې اړخ نه دي راغلي او په دې تنګي په اړخ راغلي دي خو هغوی هم چې ښه ټیک ټاک خپل دغه شو کړی دی او ښه ګڼ تعداد کې راغلي دي ځکه چې هر چا دې کړه ډېر زور کړی دی دا زمونږ د انا او د عزت او دغه مسله وله ټولو چېرې دا برسي به انشاءالله د ټول ورکران د آس کړو دا به کامیابو او هغه شان کامیاب شوی دی دا بهادر یونین کونسل چې ملګري په هم په دوو دغه کې راغلي دي څه سټیشن والا او دغه یو وخت په درې کې راغلي دي سټیشن او دا یو وخت راغلي دي پازو بېل راغلی دی او مین آباد دی دا بېل راغلي دي نو دوی هم ډېر ښه ګڼ تعداد کې راغلي دي او زمونږ د ضیا مشرفه خو په سویم ځکه نه چې دا خو زموږ خپل ذاتي کار و زمونږ رسول ته سګا دوی لکه کړې وه نو زه د ضیا مشرفه ملګرو ډېر دغه ورکوم ځکه چې دوی د اخر پورې ناست وو او دې به یې دا عهد کړو چې موږ به خان تقریر پورې ټول ملګري ناست وو ټولې پارټۍ ملګري ناست وو او د ضیا مشرفه خو ذاتي کار و موږ د هغوی ټول مېلمانو نو دوی ښه دې کړه چې ښه طریقې سره زموږ ریسپشن کړی دی انشاءالله تعالی اوس به چې دا پارټي مخ په خیریت سره چې کوم دی وشوله او ستاسو په وساطت سره د مشرانو ته هم مبارکباد ورکوو او تاسو مبارکباد هم درکوو او شکریه مې راکوو د زړه نه خو ګرانه مشره په داسې حالاتو کې د دې برسۍ انعقاد چې زموږ سره نن قومي وطن پارټۍ سره په ټوله صوبه کې نه د سلې ممبر شته دی کونسلر شته دی نه امپلی شته دی نه زموږ د خانانو سره پوځونه او د هغې باوجود هم بې لالچه
الحمدلله د قومي وطن پارټۍ دې زمرو دې نوجوانانو دې مشرانو ثابته کړه دې ټولو پارټیو ته چې قومي وطن پارټۍ شته دی د دې ټولو په عوامو کې شته دی که موږ په حکومت کې او که په حکومت کې نه وي که موږ سره امپیاګان یو که نه وي نو الحمدلله ګرانه مشره دا د پارټۍ هغه ورکران کوم چې خلک راایسته وو او بیا په داسې حالاتو کې چې موږ ټول ذمېدار یو د ګوګلو ورځوي د خټکو د کرلو ورځوي د ګنو د کر ورځوي د هغې باوجود د دې خلکو د شانزدې د عوام د دې سیمې د خلکو د دې کور سره د دغه شهید وطن سره مینه وه چې هغې ټول خپل کارونه پرېغوستل او الحمدلله دا برسي او د هرې حلقې جلوس چې کوم هغې کامیاب کړو ګرانه مشره موږ سره چې کوم ام پي اے و نو موږ د دومره جلوس څخه تاسو یقین وکړه د پیکاګانو نه وایستې موږ سره چې څومره الحمدلله که زه ټول شروع کړم د نسبت نه نو عبدالرحمن خان ځان د خپل هغه جلوس راوستی و بختیار خان نیمه فرصله له ورسره د هغې نه ځان له هغه جلوس راوستی و داسې د غونډې کړکړې نه زمونږ د حلقې چیرمین په هغې کې اوسي طاهر خان او سلیم خان زمونږ د هغه کوم چیرمین دی حبیب ځان سره کافي ملګري رئیس و داسې د رزم نه چې کوم دی جواد خان الحمدلله ښه ګڼ تعداد سره چې کوم دی ملګري رئیس و او زمونږ جلوس شامل شو د مامن نارې کې د زه د کومې نه شکریه ادا کوو حمزه خان د دې ښه ارنجمنټ کړی و ښه کافي خلک راغوښتي و زمونږ چې د پارټۍ کوم عهدیدار وي کاسرا خان ماما نوررحمان کاکا زیرشاه ماما ته کې زمونږ سابقه کوشتر او سابقه چیرمین هغه سیار کاکا نو الحمدلله زمونږ د هر یو کورسن نه چې کوم دی ملګرو په هغه تعداد سره او ګرانه مشره تاسو به کتلي وي په میډیا باندې سوشل میډیا باندې چې عبدالرحمن حمیز هم تاسو کتلی ښه ګڼ تعداد سره راغلي وو داسې زمونږ د حلقې چې کوم نور بل جلوس و چې د کوم قیادت د حلقې ذمهدارانو کول هغه هم تاسو وکتو نو وروڼو دا د دې خلکو د پارټۍ سره مینه ده او موږ په نظر کې دا خبره وکړه پوچراتو په لاره باندې چې خلکو به ویل چې قومي وطن پارټۍ نشته دی وروڼو زموږ یو څو ورځې مخکې دلته کې د صوبې او غټه پارټي سل کاله برابر شو هغې یې برسي کړې وه تاسو یقین وکړئ د هغې د مشره موږ جلوس کتلی و چې یو څو کسان په شمار یو څو ګاډي وو او تاسو یقین وکړئ چې زموږ دا برسي چې کومه وه په داسې حالاتو کې ډېره کامیاب شوې ده په دې باندې یو وارې بیا موږ خپل ګران مشر ته او تاسو ته د زړه د کومې کوم دی مبارکباد هم درکوو او د ټولو د هغه ټولو ملګرو که د چا نوم موږ د خپل حقیني انسته ټولو شکریه ادا کوو وما علینا الا البلاغ د هرې حلقې خپل زور او خپل جوش ښکاره کړو خو دا په دې ځای باندې پاتې کېدل نه دي پکار دی د مخکې سوچ پکار دی لکه څنګه چې مفتي صاحب ووایي چې ډېره تجویزونه نو زه مفتي صاحب ته په نوټس کې یو خبره راولم چې لکه تاسو د ضلعې د تنظیم اول زه د ضلعې د تنظیم ممبر یم موږ د یو ځای کې د خپلو حلقو تپوس نه دی کړی موږ صرف په دفتر کې میټینګ کړو خو واپس حلقو ته نه کوزېږو ګزارېدار روټین موږ شروع کړو او حلقو ته کوزېدل شروع شو او د حلقې چیرمینان هغوی یون کونسلو ته لاړل او یون کونسل والا ویلیج کونسلو ته لاړل نو دا خو دا برسي وه چې د دې په تربل باندې به انشاءالله دا هر ټولګي برسي د هغې نه هم زیاته کامیابه راځي په الیکشن کې به یو سیټ هم د بیداد خبره نه راځي خو موږ له ناسته نه پکار موږ بعضې وخت په خوشفهمۍ کې لاړ شو چې برسي ډېره کامیابه وشو بیا به اوس وده شو چې وخت راشي بیا به منډې وو موږ له راتلونکي وخت لپاره داسې سوچ پکار دی چې انشاءالله په دې ضلع کې زموږ نه یو صوبایي او یو قومي سیټ هم څوک ونه ګټي او ټول قومي وطن باندې وګټي انشاءالله نو دې لپاره د محنت ضرورت دی زه د پي کې ورسره د ملګرو د زړه اخلاقه شکریه ادا کوم د دعاوې ملګري هغه به حریم دي یا بهودالله لاري دا هغه سابقه سرتاج ناظم چې کوم یا جمال شاه خان دې خوا د ارشد خان اګرا ګلتاج ورو دې خوا د کونسل نورالامین دي عارف دي دا ټول ملګري په اتفاق سره راووتل او هغه جلوس چې دی نو په سوشل میډیا باندې تاسو کتیم شئ چې دا د پي کې 59 نه خو مضبوط جلوس موږ ویستلی څنګه چې 57 58 او 59 دا 56 دې ټولو کارکردګي کړې نو ځکه برسي کامیابه شوه انشاءالله دغه یو موټي به چلېږو په دغه یو پوزیشن به ځو انشاءالله چې زموږ ملي رهبر عطاب احمد خان شیرپاو صاحب ته په راتلونکي الیکشن کې موږ وښایو چې موږ دا ضلع چې نن په ټاپ وګټله او موږ به د دې ځای نه مبارکي ورکړو ستاسو ډېره ډېره مهرباني زموږ مشران زموږ لیډران یو خپل حیثیت دي او ویل الله پاک یو مقام ورکړی دی او دا تاسو د برسۍ کې وکړه چې زموږ دا برسي کامیابه شوه
زمانه مخکې ملګرو خبرې وکړې چې اوس موږ ته مخکې یو مزل پروت دی هغه مزل دا دی چې موږ خپل شمولیتونه شروع کړو او خپل یوسي کې او خپل حلقو کې وګرځو او ملګري ځان سره شامل کړو ډېره مهرباني بسنه زه ډېره مننه کوم د سټیټ سیکرټري صاحب چې هغه موږ له دوو خبرو موقع راکړه نو ډېره مننه ډېره مهرباني हर फूल जुदा जुदा मगर शाह जुदा नहीं हर फूल जुदा जुदा मगर शाह जुदा नहीं हम तुम जुदा जुदा मगर दिल जुदा नहीं